अस्सलाम वालेकुम। په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ټیسټ حوالې سره خبره کوم چې د ټیسټ لپاره به مونږ میث څنګه سټډي کوو او د سکریچ نه مونږ میث څنګه سٹارټ اخلو، کم ټاپک به سټډي کوو او میث به مونږ ته یاد څنګه پاتې کیږي. آیا زنګ سره چې دا څونه بوکس دي مونږ وایو چې د کلاس 4 نه واخله د کلاس 8 پورې مونږ ټول بوکس سټډي کوو. د دې نه به تاسو کم ټاپکس ګورئ یا به کم کوېسچن به پریکټس کوئ چې تاسو ته میث یاد پاتې شي او د ټیسټ کې به تاسو ډېر په اسانۍ سره په میث کې ښه مارکس واخلئ. اوس به مونږ راځو په دې د ټاپک ډسکشن باندې چې دې کې به مونږ کم ټاپکس ډسکس کوو. ټاپک کې اولنی چې زنګ سره کم راځي د بیسیک ارتھمیټک کې د زنګ سره راځي نمبر سیسټم زموږ سره لایک څونه نمبرز چې مونږ وایو چې ریشنل نمبر، ایریشنل نمبر، نیچرل، هول نمبر، انټیجرز، پازیټیو نمبرز، نیگیټیو نمبرز، فریکشن، ډیسیمل، دا ټول زنګ سره په نمبر سیسټم کې راځي او دا څومره نمبرز چې دي د دې ابریویشنز دي. لایک د نیچرل نمبر زنګ سره په ان باندې ریپرزینټ کیږي، انټیجر زنګ سره په زد، ریشنل نمبر په کیو او ایریشنل نمبر په کیو ډیش باندې ریپرزینټ کیږي. نو زنګ سره دا ټول نمبرز ریپرزینټیشنز یا سمبالیک ریپرزینټیشن د دې سره د دې پہچان شي او دا نمبرز دي سا د نمبرز پہچان اول پکار دي چې نمبر پہچان شي د نه پس پدې کې مونږ ګورو چې د دې به زموږ سره اپریشنز پدې کې څنګه کیږي. لایک د نمبر سیسټم تاسو ټول نمبرز په پیژندل د نه پس بیا تاسو ګورئ چې زموږ سره کم ریشنل نمبرز دي او کم ایریشنل دي به مونږ پلس ماینس څنګه کوو. یا زنګ سره د هول نمبر به مونږ پلس ماینس ملټیپلیکیشن او ډیویژن څنګه کوو. بیا د هول نه علاوه مونږ به ګورو چې په ډیسیمل کې زموږ سره ایډیشن، سبټریکشن، ملټیپلیکیشن سره رولز دي. بیا زنګ سره په فریکشن کې په کم رولز باندې زموږ سره د ایډیشن، سبټریکشن او ملټیپلیکیشن کیږي. دا ټول رولز به مونږ د ټول نمبرز لپاره د اپریشنز زده کوو چې زنګ سره به د اپریشنز څنګه کیږي. دویم بیا مونږ د دې نمبر سیسټم کې دنه ګورو چې د کې کم پراپرټي هو کېږي. پراپرټي زنګ سره معنی دي مونږ کلوجر پراپرټي وایو، کلوجر ورته وایو، کلوجر پراپرټي وایو، اسوسییټیو، کمیټیټیو، آیډنټیټي، انورس، ډسټریبیوټیو. دا ټول پراپرټیز پہچان وکړو چې زنګ سره په کم نمبرز کې کم پراپرټي هولډ کیږي. دا نه پس بیا مونږ ګورو چې زنګ سره په دې کې آیډنټیټي کم یو دي، ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي به کم یو ده او ایډیټیو آیډنټیټي به کم یو ده. په هر یو نمبرز کا د فریکشن د پاره شو، که زنګ سره د ډیسیمل د پاره شو، او که زنګ سره د هول نمبرز د پاره شو، د دې ټول به مونږ معلومه. دې نه بعد به مونږ ګورو چې زنګ سره کم چې د ایډیشن، سبټریکشن، ملټیپلیکیشن په یو ځای په یو کوېسچن کې راشي نو مونږ په کم رول باندې اول کم یو کوو چې اول به ملټیپلیکیشن کوو، که ډیویژن کوو، که ایډیشن کوو، که سبټریکشن کوو. د بدماس رول باندې مونږ ځان پوه کوو. دا بدماس رول بیا یوازې مونږ په هول نمبر کې نه خو دا بیا مونږ په فریکشن کې هم ګورو، په ډیسیمل کې هم ګورو چې دا بدماس رول مونږ څنګه اپلای کوو. بدماس رول نه پس بیا مونږ زیاتر د فیکټرایزیشن وایو، پرایم فیکټرایزیشن وایو چې پرایم کمپوزیټ نمبر مونږ وپیژنو، فیکټرایزیشن وپیژنو، پرایم فیکټرایزیشن بیا مونږ معلومو. پرایم فیکټرایزیشن بیا هم په ډیفرنٹ طریقو دی، ټری رول باندې کوي یا څوک په دې طریقه باندې کوي. پرایم فیکټرایزیشن چې کله مونږ وپیژنو دی نه پس بیا زنګ سره پکاره چې مونږ ایل سی ایم هم وپیژنو، ایچ سی اف هم وپیژنو. ایل سی ایم، ایچ سی اف په کم طریقو کېږي او شارټ کټ د دې څه دي دا ټول مونږ وپیژنو. او سکویر روټس زنګ سره سکویر روټس یوازې نه د دې سره کیوب روټس هم وپیژنو. سکویر روټ کې بیا دنه مونږ سره پرفیکټ سکویر هم وپیژنو چې پرفیکټ سکویر کم دي، ناٹ پرفیکټ سکویر کم یو دي. دا مونږ معلومو څنګه او د دې ریلیټډ دا څومره چې مونږ وایو د دې ریلیټډ ورډ پرابلم زموږ سره څومره هم دي هغه مونږ څه کوو، پریکټس کوو. ورډ پرابلم به مونږ کم ځای ته رالو څنګه چې دا څومره بکس دي د هر بک کې دا څه چې تاسو دا ټاپک وایي دا به ټول د 5th 6 7 8 د دې ټول بکس کې دا ټاپکس پراته دي او د هر ټاپک چې کم زنګ سره ایکسرسایز کوېسچن سي په هغې سره ورډ پرابلم هم کې حل. هغه ورډ پرابلم تاسو سمپلی څه کوئ، اول د دې نمبرز د دې د هر څه وپیژنئ، بیا د هغې نه ورډ پرابلم راولئ، ورډ پرابلم سالو کوئ. نو تاسو به د دې دا ټیکنیکس چې څومره زده کړي په ورډ پرابلم باندې اپلای کوئ، بیا د ټیسټ کې تاسو ته اساني. بیا زنګ سره دویم راځي فاینانشل ارتھمیټک چې پای کې دننه زموږ سره د
परसेंटेज रेशो और प्रोपोर्शनल राजी मूंग सर प्रोपोर्शनल की डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल हम राजी कंपाउंड प्रोपोर्शनल हम राजी बिया मूंगा दा डायरेक्ट और इनवर्स और कंपाउंड प्रोपोर्शन च मूंगा मालूमों प इक्वेशन और ग्राफ्स की मालूमों पर देखिए प्रॉफिट लॉस हम राजी बिया प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हम रात लीशी देन अलावा जमूंग सरा बदी के डिस्काउंट हम राजी बदी के जमूंग सरा प्रिंसिपल रेट हम राजी प्रिंसिपल रेट सतवई मार्कअप रेट सतवई कमीशन और ज़कात उशर इंश्योरेंस पार्टनरशिप इनहेरिटेंस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स और जंग सर सुमरा करेंसी यूज़ की दे कन्वर्जन दा टोल जमूंग सर पर फाइनेंशियल अर्थमेटिक के राजी दे टोल तरीक़ा हम गई तक बिया जमूंग सर दी की दा इस्लामिक मैथमेटिक्स की जंग सर दा ज़कात और इनहेरिटेंस खबर कड़ी दा देखिए जंग सर उशर हम बिया राजी और जंग सर यो पार्टनरशिप हिसाब हम पदी के राजी जंग सर बिजनेस पार्टनरशिप पर सब बेस बानी को अब दाखिल में बिया जंग सर तरीक़ा सही द डिस्ट्रीब्यूट कवलू या द प्रॉफिट चिकम मुतराश या प्रॉफिट मालूम वलू दे द जंग सर शो इस्लामिक मैथमेटिक्स इस्लामिक रिलेटेड चिकम दे खुदा दे टूल चुंग त पता ही बल बिया देन पस जमुंग सरा अलजबरा राजी अलजबरा की मुंगा अलजबरा द पारा पकार द चमुंगा वलू पेजनु अलजब्रिक एक्सप्रेशन सतवई अलजब्रिक एक्सप्रेशन चिकल मुंगा डिस्कस कौन पाई के मुंगा वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट दा डिस्कशन कौन ची दा चीज़ों पहचान में शे मुंगा अलजब्रिक एक्सप्रेशन व पेजनु देने अलावा मुंगा पोलिनोमियल पेजनु चिकम पके जंग सरा पोलिनोमियल ले बल जमुंग सरा इक्वेशंस व पेजनु इक्वेशन सतवई एक्सप्रेशन सतवई द दीपा मंस के डिफरेंस सदे और जंग रूल्स वगुरु जंग सर तम अलजब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल रालो दब दी की जमुंग सर एडिशन संग की सब्ट्रैक्शन संग की नो दागे द पार बिया मुंग गुरु जमुंग सर पदी की ट्रम सतवई और पट्रम की बिया लाइक ट्रम सतवई और अनलाइक ट्रम सतवई ट्रम लाइक ट्रम और अनलाइक ट्रम की बिया मुंग सर एडिशन द सब्ट्रैक्शन रूल सदे बिया पागे पर बेस पानी मुंगा बिया वायु जमुंग सरा कम अलजब्रिक एक्सप्रेशन दे दागे बंगा प्लस माइनस संग को या पोलिनोमियल ले पाई के बंगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन संग को देने अलावा चिकल इक्वेशन रालन पे इक्वेशन की बिया मुंगा गुरु चिकम बकी जंग सरा लीनियर इक्वेशन दे कम बकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे कम इनइक्वालिटीज दी दा टोल मुंगा मालूम को बल बदी की मुंग ग सीक्वेंस पर बारे के हम स्टडी को सीक्वेंस सदे सीक्वेंस के जमुंग सरा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पर बारे के खबर को पदी की जमुंग सर रूल यूज़ की अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक रूल की ट्रम टू ट्रम रूल बताइए हुई बल जमुंग सर राजी पोजीशन टू ट्रम रूल बताई बिया जंग सरा दा कम सीक्वेंस चली दे द पार एनथ फार्मूला मुंगा फाइंड आउट को या मुंग सर फाइंड आउट शे मुंगा पाके बानी ट्रम मालूम को बिया जंग सर राजी छे यो क्लोज सेंटेंस या ओपन सेंटेंस सतवई दा मुंग त पता ही ओपन और क्लोज सेंटेंस मुंग त पता ही पल जमुंग त द एक्सप्रेशन द इक्वेशंस और इक्वलिटी एंड इक्वलिटी सरा द एडिशन सब्ट्रैक्शन बिया द पोलिनोमियल टाइप्स और सरा जमुंगा बेसिक अलजब्रिक आइडेंटिटीज वतवा विदरे फार्मूला दे a प्लस बी होल स्क्वायर दब बराबर यव a माइनस बी होल स्क्वायर दब बराबर यव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दा दरे बेसिक आइडेंटिटीज फार्मूला दी देने अलावा जमुंग सरा द 8th क्लास द कोर्स पूरी पदी की फैक्टराइजेशन हम शवे देन च फैक्टराइजेशन जंग सर संग की द टेक्निक मुंग तपतई बल वदी की जमुंग सरा सेट्स पर बारे के हम तपतई सेट्स तवई द दे सुमरा टाइप्स थी जंग सरा फाइनाइट और इनफाइनाइट और एम्प्टी इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स द द्वयम जंग सरा द दे नोटेशन संग की द पदरे टाइप्स बानी जंग सरा सकेगी नोटेशन दे दे यव तमुंगा वायु टेबुलर फॉर्म बल तमुंगा वायु सेट बिल्डर नोटेशन यव ता डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाय बिया बदे सेट्स के मुंगा दे पावर सेट्स दे दी के सबसेट्स सुमरे दी के प्रॉपर इंप्रॉपर सबसेट्स कम यव दी बल दे प्रॉपर्टीज कम मुंगा वायु कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर सेट्स के संग होल्ड की डिमॉर्गन्स लावा बदी के संग होल्ड की देने अलावा बल जमुंग सरा टॉपिक राजी ज्योमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री की जंग सरा तपेतागोरस तीव्रम ची जंग सरा मेन कम स्टेटमेंट दे दा गैरत पते
بل مونږ سره په جیومټري کې پکار ده چې مونږ څومره جیومټریکل شیپس دي لایک مونږ سکویر واخلو ریکټنګل واخلو سکویر ټراینګل رومبس پیرالوګرام ټراپیزیم کایټ د دې ټول بیسیک شیپس چې څنګه سره کوم دي د دې پہچان وشي بیا د دې سره ریلیټډ مونږ وګورو چې د دې ایریا څومره ده د دې سرفیس ایریا د دې والیوم به مونږ څنګه معلومو چې کوم څنګه سره 3D شیپس دي د هغې والیوم څنګه معلومو او ایریا څنګه معلومو پیرامیټر په دې کې څنګه سره سرکل شو د سرکل سرکمفرنس څنګه معلومو ایریا دا ټول فارمولې مونږ ته پته وي څومره څنګه سره جیومټریکل شیپس دي د دې پہچان راته وي په دې کې څنګه سره بیا جیومټریکل شیپس کې څنګه سره دا هم راځي چې د دې انټیریور او ایکسټیریور انګل به میکسیمم یا څنګه سره ایکسټیریور انګلز به څومره یو انټیریور انګل سم اپ به څومره د دې لپاره سپیشل فارموله ده د کلاس 7 په بوک کې هم شته بیا زموږ سره په دې کې مونږ وپېژنو چې څنګه سره لاین څه ته وایي او لاین سیګمنټ څه ته وایي انګل څه ته وایي انګل بایسیکټر څه ته وایي ورسره د دې پراپرټیز هم وګورو چې زموږ سره د انګل بایسیکټر کم پراپرټیز دي هغه څنګه هولډ کیږي لایک کانګروئنسي او سیمیلر آبجیکټ چې کوم دي د دې خاص پراپرټي دایره ته پته وي دې نه علاوه زموږ سره د سرکل لپاره چې موږ ګورو نو آرک راته پته وي چې آرک څه ته وایي د دې زموږ سره سیکټر پکې صحیح بیا زموږ سره سیمی سرکل هیمسفیر او سپیر او د سرکل کې کارډ دا ټول پہچان چې څنګه سره وشي او مونږ یې وپېژنو بیا د دې ریلیټډ د هر یو بک کې د دې ریلیټډ پرابلمز ورلډ پرابلم یو ته لیکلي هغه تاسو سالو کوئ خامخا یې سالو کوئ تاسو سره به دا کلیر شي هم به پریکټس شي او تاسو چې کم ټاپک ګورئ یا کم ټاپک وایي یا کم ټاپک زده کوئ نو کم از کم د هغه ټاپک ریلیټډ 5 کوېسچنز ورسره مست پریکټس کوئ نو تاسو ته به اله یاد پاتې کېږي او ځان سره یو شارټ نوټ کې فارمولې ټولې لیکئ چې تاسو بیا یو پیرا ریکال کوئ نو تاسو ته به یا یو پیرا ریوایز کوئ نو تاسو ته هر یو پوینټ به ریکال کېږي نیکسٹ په دې کې زموږ سره راځي ډیټا هینډلینګ کې زموږ سره دا یا ډیټا مینجمنټ پروبابیلیټي چې کوم راځي په دې کې به موږ ګورو چې ډیټا څنګه سره څه ته وایي او د دې ټایپس څه دي بل زموږ سره ټایپس کې موږ چې کم کانټینیوس دي کم څنګه سره ډسکریټ دي یا څنګه سره کم ګروپ دي کم ان ګروپ دي د ډیټا چې موږ ریپرزینټ کوو د دې چارټس څنګه سره کم دي ګراف چې موږ وایي بار ګراف وته وایي یا پای ګراف وته وایو بل به دې کې موږ سینټرل ټینډنسي معلومولی شو سینټرل ټینډنسي څه ته وایي موږ چې ورته وایو دا مین چې لیکلی دی ارتھمیټک مین یو دی یو زموږ سره راځي موډ راځي یو زموږ سره راځي ایوریج دا معلومولی شو بیا موږ سره مجر آف ډسپرژن ورته وایي چې پای کې څنګه سره راځي رینج ویریئنس او سټینډرډ ډیویشن د دې موږ ته پته وي ورسره پرابیبلیټي چې پرابیبلیټي زموږ سره څه ته وایي او probability لاین څه ته وایي زموږ سره ایونټس چې کوم راځي هغه ډیپینډنټ دي انډیپینډنټ دي دا زموږ سره ټول په ډیټا مینجمنټ کې راځي نو چې د دې موږ ته پته وي بل موږ سره ایډوانس الجبرا کې بس دا ورکړی چې پولینامیل او لاګریتم نو لاګریتم زموږ سره د 9th کورس سره ریلیټډ دی خو پولینامیل زموږ سره په د 8 پورې کم کلاسز چې دي د هغې سره ریلیټډ دی او د هغې کې زموږ سره دا انټر کېږي دا موږ ته پته به وي چې پولینامیل څه ته وایي پولینامیل کوم ایډیشن سبټرکشن کوو څنګه او خو لاګریتم زموږ سره بیا د هایر لیول دی نو که تاسو دا وس د دې ایټا ټیسټونو لپاره نه ګورئ نو خیر دی که خو چې کله بیا تاسو ایس ایس ټي پوسټ یا د هایر لیول لپاره میتھمیټکس ګورئ نو هغې کې بیا ضروري ده چې تاسو لاګریتم هم ګورئ د 9 بک ریلیټډ ډېر شی داسې نور ټاپکس دی چې هغه وګورئ دا زموږ سره بیا دا کم چې لاندې ورکړی دي میسلینیس ټایم شو ورک شو او ایج ریلیټډ پرابلم دا زموږ سره خو پراته په دغه کې فسټ ټایم او ورک کې زموږ سره د یونټ چې کم یوز شوي دی د ډسټنس لپاره میټر یوز کوو نو د کیلومیټر میټر ملیمیټر د دې موږ ته پته وي د دې د ټیبل پته وي بل د ټایم موږ ته پته وي چې زموږ سره په یو ګنټه کې څومره منټس یا څومره سیکنډز دي د دې کنورژن موږ کولی شو چې هایر ټو لوور لوور ټو های چې موږ کله کنورټ کوو د دې کنورژن موږ ته پته وي نو دا څومره ټاپکس چې تاسو سره ما ډسکس کړو د دې ټاپک ډیټیل هر یو بک کې پروت دی
تاسو چې د کلاس 5 نه بکس راواخلئ ایو بک هم صحیح سټډي کوي نو دا نور بک به صرف پای کې تاسو ته صرف یو 2 یا 3 پوینټس نیو ملاویږي نو ټول به دا تاسو ته سیمي لایک یو کلاس د بل کلاس نه هایر دی لګ نو لګ 2-3 پوینټس وسره اډ شوی نو سیم ټو سیم هغه خبرې پرتی پکې نو تاسو یو بک سټډي کوي پای کې چې دنه کم ټاپکس دي هغه ډیټیل سره ځان پوه کوي او د هر یو ټاپک ریلیټډ چې کم از کم 5 پرابلمز تاسو پریکټس کوي نو تاسو ته به میتھس کې هیڅ قسمه څه مسله نه راځي اوس چې تاسو میتھس زده کوئ د سکریچ نه نو سره نو اول تاسو ته پکار چې نمبر سیسټم یې زده کوئ ټیبلز تاسو له مستر سي ټیبلز به تاسو سره څه کوي تاسو سره به ټایم بچت کوي لکه موسټلی مونږ وایو ټیبلز پرې مونږ به وایو چې هر یو ټیبل کو پلس پلس کو نه غوښتل سره ټایم کنزیومینګ راځي دویم چې څنګه سره کم ورلد پرابلم تاسو ته په مخ ویم چې دا تاسو خامخا سالو کوي نو کله چې موږ له کوېسچن راکې چې آیا پدې کې به مونږ کم یو رول اپلای کوو کم ټیکنیک پکار دی یو کوېسچن را لالو د کوېسچن کې باید د دې سکوير روټ معلومول دي آیا د دې کې ملټیپلیکیشن دی سبټریکشن دی د دې موږ کم یو ټیکنیک په دې کې اپلای کوو نو هغه ټیکنیک چې تاسو کوېسچن نه ډایرکټلی څنګه براخلی دا چې کله ورلد پرابلم تاسو پریکټس کوئ نو تاسو سره به راشي نو دا په هر یو چپټر کې په لاست ایکسرسایز خو مست په ورلد پرابلم باندې دی او ځینې چپټرز په درمیان کې هم زموږ سره ورلد پرابلم پراته دي ورلد پرابلم خامخا تاسو څه کوئ پریکټس کوئ بل تاسو چې ځان له یو سایټ ته هر یو ټاپک چې تاسو کوئ ډیلی باندې تاسو یو یا 2 ټاپک کوئ نو ځان سره یو پیج راواخلئ یا نوٹ بک راواخلئ چې پای کې تاسو شارټ فارموله ځان ته لیکئ کله چې تاسو پای باندې 5 کوېسچن پریکټس کوئ دا غي به یو خاص سپیسیفیک یو فارموله هغه فارموله ځان سره لیکئ بیا چې نیکسټ ډے تاسو بیا د میتھس کې کار کوئ نو هغه فارموله ځان ته ریکال کړئ او هغه یاد کړئ د ټیسټ پورې چې تاسو څومره هم که تاسو 10 to 15 ټاپکس هم وکئ او د هغې فارمولې تاسو روزانه ریکال کړئ دا به تاسو ته یاد پاتې شي او په ټیسټ کې به درته ډېر اسانه درکړي دې نه علاوه چې تاسو څه قسمه هم څه کوېسچنز دي چې زموږ سره په ټیسټ کې یا دا یو کوېسچن راغلی یا د یو ټیسټ یو کوېسچن تاسو کمنټ کولی شئ زه به د هغې ریلیټډ تاسو ته ټیکنیکس هم ښیم ټریکس هم ښیم د دې ریلیټډ چې څومره د ټیسټ ریلیټډ زموږ سره بکس دي د میتھمیټکس نو دا هر یو ټاپک ما د هر یو کلاس هر یو چپټر ما ډیټیل سره اپلوډ کړ